رب کریم جل جلالہ په قرآن عظیم الشان کې د صدقات په حق باندې ډېر آیاتونه را لېږلي دي او د دواړو جانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث مبارکه په دې باندې ذکر کړي دي ډېر ارشادات او اقوال دي د دې دواړو فلسفه دا ده چې مومن مسلمان با د خپل رب کریم جل جلاله نه مال او ځان دواړه قرباني چې د جان ضرورت راشي جان به قرباني او چې د مال ضرورت راشي مال به قرباني او که په یو موقع د دواړو ضرورت راغی نو دواړه به قرباني ځکه دا د کامل مؤمن صفت ده دا د کامل مؤمن نښه ده او د دې په مقابل باندې چې کم سړی په دې کې بخل کوي شمتوب کوي او د رب کریم په نوم باندې دې ورکړه نشي کولی نو دا بیا د کامل مؤمن نښه نه ده بلکې دا د یو منافق سړي علامه ده ځکه چې منافقینو به دا کار کو لسمه پاره کې د هغې ذکر راغلی دی په خپله به یې د الله په نوم ورکړه نه کول او چې چا به کول هغې پورې به یې ټوقې کولې هغې پورې به یې خندا کوله چې چا به ښه خیرات وکړو وی به دا ریاکار دی چې چا به لږ وکړو د وس مناسب نو وی به د الله دې ته څه ضرورت نو د الله تعالی خو د هیڅ چا صدقه او عبادت ته حاجت نشته که څوک عبادت کوي هغه معبود برحق ته او که نه کوي هغه معبود برحق ته هم معبود او دا څومره چې څوک څه کوي نو دا صرف او صرف د خپل ځان دپاره کوي ولې چې ثواب وای دیتا ثواب جمع ده دا ثوبن نه مشتق ثوب جامع ته وای جامع د انسان د بدن نه راغونډي او بدن پکې پټ وي بدن پکې نخکاری پردی پکې دقه شانت د نیک عمل هغه پیدا او ثواب او د هغې هغه پرده د انسان ته ملاویږي دی په هغې کې پټ وي دی په هغې کې نغښتل شوي وي ځکه دې ته ثواب ویلی شي بدله ورته ویلی شي نو که یو انسان ښه کار کوي ځان له پیدا کوي او که بد کوي ځان نه نقصان کوي نو دې وجې نه د کاملو مؤمنینو علامه صدقه ده او قرآن کې په دې ډېر آیاتونه راغلي دي د ټولو که ذکر کېږي وخت پې تېرېږي صرف دومره تاسو ته وایم چې رب کریم دا آیات راولېږه چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هرگز به تاسو نیکۍ ته او کامل نیکۍ ته ونه رسئ تر دې چې تاسو د خدای په نوم خرچ کړئ مما د هغې مال نه د هغې څیزونو نه تحبون چې تاسو یې خوښوئ کم څیز چې تاسو ته خوښ وي او ګران وي نو هغه د الله په نوم چې تاسو ورکړئ نو تاسو نیکي وکړه او که هغه څیز چې د الله په نوم ورکړې او هغه تا ته خوښ نه دی زیاتی دی درنه د دې ذکرم په درېیمه سپاره کې دی په خپله باندې الٰه فرمایي تاسې بیکاره شی نه قبلوئ مګر که سترګې پټې کړئ نو بېله خبره ده هر هغه څیز چې الله ته خوښ وي هغه د خدای په نوم ورکړي تاسو ته خوښ وي کله چې دا آیات راغی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی حضور پاک ته وی یا رسول الله زما په باغونو کې بهترین باغ د بیروحا دی او ما ته ډېر خوښ دی ځکه چې هغې کې هر قسمه میوه ده اوبه دي پکې یخې یخې خوږې اوبه دي
او تاسو لمیا د الله په نوم باندې حواله کو او صدقه مقدار رب کریم په نوم باندې. فاروق اعظم سے بهترین ازمکه و چې ښه پیداوار کو چې دا آیات راغې په دې عمل کو هغه ازمکه صدقه کو. زید ابن حارثه یو اسو هغه د هغه ډېر خوښ و هغه صدقه کو. ابو موسی اشعری سے یو اوخ ډېر خوښ و هغه خیرات. او ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ صحابی هغه یو بهترین باغ د الله په نوم باندې صدقه کړ. حضور پاک سره سودا وکړه دا مې قربان د الله په نوم تاسو ته حواله کړي چې څه پې کوئ. چې کله دی راغی ګوري چې د ده په باغ کې د ده بچي لګیا دي، بچی دی واړه دی، باغ ته نه ورځي، بچو ته د بار نه آواز کوي ای زما بچو د دې باغ نه روځئ. دا ما د الله په نوم د الله حبیب ته حواله کړی دی، بس دې کې اوس زما څه نشته والی روځئ ته. هغه یې ترې راواپس ویستل او دی ورم نه. بیا آیات راغی د ده په حق کې د ده صفت پکې وشو. سلوی خلقو د زړه د صدق به یو څیز ورکړو بوري به الله قبول کو آیات پم پې راغی. ترجمه کې دا مضامین په درېمه پاره کې تیر شوي دي. لہذا بل آیات کریمه الله تعالی فرمایلی دی وسارعوا الی مغفرة من ربکم. د کامل مومنانو یو څو صفات په دې آیات کې بیان شوي. وسارعوا جلتی کوي هغه طرف ته مغفرت طرف ستاسې ته چې تاسو ته الله بخنه وکړي. د الله د بخنې کولو طرف ته جلتی وکړئ، تیزی وکړئ. سرعت یعنی په منډه منډه ورته ورشئ، د الله مغفرت او بخنه وغواړئ، طلب کې. وجنت او آغا جنتونو تم چې دینو تاسې سرعتو کې ورش یعنی وی غواړئ عرضها السماوات والارض چې د هغې جنتونو پلنوالی د اسمانونو او د ځمکو په شان دی. څونه چې د ځمکې او د اسمان منځ کې پلنوالی دی نو دومره د یو هغه جنت پلنوالی دی، اوږدوالی به یې څومره. اعدت للمتقین دغه جنتونه الله جل جلاله د طرف نه تیار کړي شوي دي د متقیانو د پاره، د پرهیزګارانو د پاره الله دغه جنتونه تیار کړي دي. متقیان څوک دي د هغې صفتونه الله په خپله بیانوي. الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقیان هغه کسان دي چې دی خیرات کوي، خپل مالونه خرچ کوي د الله په نوم باندې. فی السراء په خوشحالو کې، والضراء او په تکلیفونو بیمارو غمونو کې. چې غم پې راشي د الله په نوم ورکړه کوي، که خوشحالي پې راشي د الله په نوم باندې ورکړه او خیرات کوي. په دواړو حالتو کې دی صدقه او خیرات کوي. دا د کامل مومن متقی صفت. دا څنګه چې غم پې راشي خیرات کوي او چې خوشحالي پې راشي بیا عیاشي کوي. نه، چې خوشحالي د باندې راله د خدای په نوم پکې ورکړه، ډېره ډېره کوه. شکر ادا که چې الله تا ما سره احسان وکړو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دویم صفت د متقیانو دا دی چې دی غصې برداشت کوي. غصص کی چې سر ته غصه ولا راشي صبر وکړي، غصه تیره کړي بس. والعافین عن الناس او بل دا چې دی خلکو ته عفو کوي. که څوک ورسره هر څومره بد وکړي دی ورته معافي کوي خیر. والله يحب المحسنین. الله تعالی محبت کوي د نیکو کارانو سره. محسنین
دا د قرآن په اصطلاح او د حدیث په اصطلاح کې اولیاء الله ته ویل شي. احسان کون کی لکه جبريل علیہ السلام دغه حدیث کې تپوس کوي مل احسان یا رسول الله احسان ستوي حضور پاک وتوي ان تعبد الله كأنك تراه ته الله عبادت داسې کوله چې ته الله ویني. احسان مشاهده چې دغه صفت د دې امت ته اولیاء او د محسنین نو د دې دا د چې دی عفو کوي او الله دغه څخه خلکو سره محبت کوي مینه ور سره کوي. دیو جنا یو شاعر وی هر چه داری سر پکن در راه او لن تنالوا البر حتى تنفقوا وی سچتا سر دی اغا دا اللہ پا نم باندے دا اللہ پا لار کی خرچ کا دا اللہ پا دین باندے قربان کا ہرگز بتا سے ان رسے صحیح نیکی تا تزدی چتا سو خیرات کے اغا مالون چتا سو تخوخوی نو اللہ بتا سے نیکی کامل نیکی حاصل کی. حضرت رسول اکرم محمد عربی علیہ السلام مبارک عائشہ رضی اللہ عنہا تے روایت کړي دي چې یو ویند عائشہ بی بی واغستا نو جبرائیل امین علیہ السلام راغ حضور پاک ته وی دا ویند د کور نو با صدا جهنمی دا. عائشہ بی بی ته وایي چې دا د کور بار کی دا دوزخی دا. حضور علیہ السلام عائشہ بی بی ته وی عائشہ رضی اللہ عنہا جبرائیل امین راغ ما ته دا څه خبره وکړه. حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سکجوری چوارے راواغست دی وینځل ورکړې ورته وی زلاړش بس تا ته زما ضرورت نشته د کورې وېستل. دغه ویند چې د دې د کور نه لاړه پلار کې ګوري چې یو فقیر محتاج مخل راغی دی ویند سکجوري هغه فقیر او محتاج لور کړي سيزان سرو ساتلې خپل خوري لګیا دغه چې درنګ سات د جبريل عليه السلام واپس الله را لېګ. جبريل عليه السلام واپس راغی او حضور پاک ته وی عائشہ بی بی ته وای چې دا وینځه واپس راواله کور کې وسات. حضور پاک ته پوښ کوي جبرائیل امین دا ولی وی یا الله محبوب دا وینځه الله د جهنم نازاد کړه د جنت لایق او مستحق وګرځولا جهنم نخلاص شو. وی دا په کوم عمل باندې وی دی عائشہ بی کجوری او چواره ورکړه هغه دی په لار کې د الله په نوم فقیرانو باندې ویشل. د دغه عمل په خاطر الله دا د دوزخ نه خلاص کا او د جنت لایق ک. کله چې دا واقع را رسول الله مبارک صحابه ته اعلان وکړو اے زما صحابه کرامو اتقوا النار ولو بشق تمرتنا یا بشق تمرت تاسو ځان د جهنم د اور نه بچ کئ اگر چې په نیمه کجوره باندې وي. سبحان الله چې خیرات او صدقه وکي نو چې نیمه کجوره د خدای په نوم ورکړي دوزخ نه به تاسو نجات ملو شي ان شاء الله. د وس مطابق خبره یو ځلې ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه دا واقعه په خپل کتاب کې راوړی دا حدیث ته دا عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته دا وی چې یو خزه منکر رااله
وی چې راله هغې د خپل لاس چې دی په دې لستوڼي کې پټ کړی و داسې د ترخ کې لستوڼي کې دا لاس پټ نیولی و داسې عایشې بیبي ورته وفرمیل چې دا لاس دې ولې نه راوباسي لستوڼي کې دې پټ ساتلی دی هغه ورته وی ام المؤمنین دې باره کې ما نه تپوس مه کوه عائشہ بیبی ورته وی نه ما ته به خامخا حل وی چل څه شوی او ورته وی اے ام المؤمنین اے د مؤمنانو مورې زما پلار به ډېرې صدقې او خیراتونه کول زما مور به هغه بندوله چې ته ډېر سخي راغلی بعضې ښځې هم داسي زما مور به ورته چې ته ډېر سخي راغلی دا دومره خیراتونه دې راغشتي په سر بندوله او زما مور چې به کله هم څه خیرات کول نو چې ته زړه وازګه به یې خیرات کړه یا به زړې جامې چې ته ورکړې چاله دا د هغې خیرات او نور څه ښه شی یې نه خیرات کوو وی مور مې وفات شو وی چې کله مې مور وفات شوه نو زه ډېره خفه ومه چې زما د مور به څه حال وی د شپې مې به ډېر غم کې چې سترګې ورلې خوب کې مې وکتل قیامت قائم دی او زما مور د خو بربنډه ده میدان د محشر قائم دی دا ځان ډېر پټی خو پټیږي نه او دا مې ولیدل چې په یو لاس کې یو د وازګې ټوکړه ده هغه سټي او وی تږې مې اوبه راکړې اوبه راکړې او پلار مې ولیده چې د حضور پاک حوض کوثر سره ناست دی او د حضور د لاسونو مبارکونه ډک ډک جامونه اخلي او په خلکو ویشي ولې چې دا صحابي دی وی ما پلار چوکت چې دی دا کوي نو دا به د دنیا کې صدقه کوله وی بیا مې داسې کار وکړ چې لاړم د پلار نه مې یو پیاله د حوض کوثر راواغسته یو جام وی مور له مې راوړه چې زه د مور له دا ورکم چې دا وسکي ناګهانه یو غیبي آواز راغی دی له دا اوبه د حوض کوثر مه ورکوئ او چې څوک یې ورکوي د هغې لاس دې شل شي څوک د اوبه ورکوي د هغې لاس دې شل شي وایي چې څنګه بیداره شم حقې نه مې دا لاس شل شوی دی ولې چې دوست قیامت به کله راځي او خوب د صحابه او د تابعینو خوب هم رښتیا ښي وایي دا لاس مې مغسې شل دی نو وایي ولې چې ما هغې له خوب کې اوبه ورکولې لہذا صدقه او خیرات باندې ډېر زیات روایت یو ځل منصور حلاج رحمت الله تعالی علیه د دې نه مخکې ورته یو بله قصه ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه د حضرت سالم ابن جعد رضی الله تعالی عنہ نے روایت و یو خزه خپل بچی ځان سره واغستو بارو ته چې ګوري یو شر مخراغ و هغه بچی د دې خزه د لاسونو نخلاص کو ځان سره واغس وې تختو دې خزه ورپسې منډه والے خو هغه شرمخ چته پریدي دغه وخت کې د ښځې سره یو ورو ټیم ده چې ګوري یو سائل راغی دې نه سوال وکړ چې مال څه راکړه دې زر زر هغه روټۍ واخیستله او هغه فقیر او محتاج او سائل ته ورکړه واله د خدای په نامه باندې چې هغه ورکړه لږ ساعت تېر نه دی چې هغه شرمخ واپس راغی هماغه ماشومې ژوندې جاړ خوله کې نیولې ده او دې ښځې ته یې پرېښود او لاړو یو هاتفي اواز راغی
غیبی आवाज راغی چې دا تا هغه روټه ورکړه د الله په نوم نو هغه لاړ او دا هغه بچی تا ته د هغې په بدل کې واپس کړی شو سبحان الله دیو جنا نبی علیہ السلام وی دا سخاوت یوونه ده چاته د دې خاخونه ونیول نو جنت ته به راده جنت کې شوی ده نو آخر به جنت ته ورسي او دا بخل یو بله ونه ده چې دوزخ کې ولاړه څوک چې شومتوب کوي نو د آخر به دوزخ ته ورسي عبدالرحمن بابا وی هر سخی د الله دوست ولو کانا فاسقا ہر سخی دا اللہ دوست ہے اگر کہ فاسقی او ہر بخیل د خدای دشمن دے ولو کان زاہدا ہر بخیل چې دے دا د خدای دشمن دے اگر کہ ډیر زاہد وی ډیر زہد کئی یوزل منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کو واعظ کو په حاضرین مجلس کې یو سړی پاسې د منصور حلاج رحمت الله تعالی علیه ته وی چې سب مال د الله په نوم باندې یو سپکار منصور حلاج فرمایل چې ما سره خو نشته خو اعلان یو وی خلکو که چا دې سړی له 4 روپے ورکړي نو زه به هغه ته 4 دعاګانې وکم 4 دعاګانې به ورته یو سړی را پاسید د یهودي او غلام هغه وی صاحب زه به وله دا 4 روپے ورکم ما له 4 دعاګانې وکړي بس وایسې دا پیسې را واغسته او هغه فقیر له ورکړي دی ورته وی کمې دعاګانې دله وکم منصور حلاج رحمت الله علیه دا منصور هغه منصور دی ښه چې خلکو په دار کړی دا هغه منصور حلاج اره د دې بس داسې ښه شعرونه دي خو زما له شعرونه نه راځي منصور حلاج رحمت الله علیه د تقریر په دوران کې هغه ځوان ته وی تعالی کمې دعاګانې وکما اور توی قربان زما 4 دعاګانې دي یو دعا را لدو کچ غلامین آزاد شم مال دا دعا وکا چې د غلامین خلاص شم زه غلام یم دویمه دعا را لو کز ډیر زیات مسکین ما غریب ما فقیر ما چې مالدار شما دریم دعا را لدو کچ الله زما گناهونه ما ته معاف کی زما خطایان ما ته معاف شي سلورم دعا را لدو کچ زما مالک یهودی دی زچ د چا غلام مچغت الله اسلام ورکی ا مسلمان شي بس غلام دغه دعاګانې منصور صاحب رحمت الله تعالی وکړي غلام چلاړ يهودي وته دا دومره وخت وری تیر تا ډیر زیات وخت تیر دونه ټیم دی ورته صاحب د منصور حلاج مجلس ته تلو داغه صحبت ته تلو ما د الله ولی او دوست نیک انسان اغله تلو او بیا الته یو سائل سوال وکړو نو بس منصور صاحب چې دله وسوک دا ورکی ما زبه ورکم مال به دعا کې منصور وی چې سرور دعاګانې بدر لکوم نو بس هغه مال په سلور دعاګانې وکړو 4 درهم ما ورک يهودي باندې اثر شوی کمې دعاګانې درلاو ورتوی یو می دا دعا ورته غوښته و چې زه د غلامین اخلاص شم مالک ورتوی دا دعا د قبول د ما آزاد کړي سبحان الله
صدقه کمال مریدو وی دویمه کمه ده وی دویمه دا ده چې ما وی زه غریب یم چې زما لږ مالدار شم مال حال را سره راشي دا مالک ورته وی ځه ستا پوره خرچه د هر څه زه ذمهوار یم در کوم به مفت به در کوم څونه چې ستا لږي وایه وی درېیمه دعا توبه خدای څلور زره درهم یې وله ورکړه څو زره څلور زره ډېر شی وه وایي زه 4,000 روپۍ درهم مې هم درکړه وایي درېیمه دعا وایي قربان درېیمه دعا مې ابتدا غوستې ده چې ما ورته وې زما مالک یهودي دی منصور حلاج رحمت الله علیه ته مې ویلې چې زما مالک ته دعا وکړه چې الله وله اسلام نصیب کړي په اسلام مشرف شي مؤمن شي یهودی چې دا خبر اورېده وی ای زما غلام مخکې مې غلام مې اوس مې مالک ته ګوه اوسه چې زه ستا په وړاندې کلمې شهادت ویما چغه کې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله یهودی مسلمان کلمه شهادت ویلا ورته وی ز مسلمان شما او دا راته و چې څلورمه کومه دعا دې غوستې ده ورته وی قربان څلورمه دعا مې ته دا غوستې ده چې ما ورته وی رب کریم ته ووایه ځکه د الله جل شانه د خپلو اولیاو خبره مني ورته ووایه چې الله زما ګناهونه ماته معاف کړي یهودي ورته وایي وی صاحب دا خو زما وس نه بار ده دا خو د رب کریم کار دی زه الله دې تام معاف کړي او الله دې ما معاف کړي الله الله شپه شوه خوشحاله دی ودش یهودي سترګې ورځي نیمه شپه ده خوب کی ګوري چې رب کریم د طرف نه ورته آواز کیږي اے زما بندا تا زما د یو دوست ولی الله دعاګانې سرته رسولې چې کوم ستا په وس کې وي هغه تا وکړلې چې کوم د وس نه بهر واغه زما په وس کې د رحمت رب العالمین ما ز غفور الرحیم ما زتا تم هر سماف کړي د دته مم بخلی دي دوړه مم معاف کړي سبحان الله وای شوق سره وای سبحان الله بس هغه ما وکړل تاسو دوړه مې وبخل او جنت ته بدواړه ځي سبحان الله دیو جنا د الله د دوستانو د اولیاء د پاکانو خلکو دعاګانې اثر کوي او کمال ته په سړی رسیږي معزز السامعین د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ډېر لوی شان غزوه تبوک په موقع باندې رسول الله مبارک اعلان وکړ تبوک غزا روانیو او ډېر لوی سفر دی او مقابل ډېر سرکشه دشمن مقابل تراوتی دی رومیان چې دا یهود دی ګډ وډ عیسایان پکې دي او ډېر لوی لښکر یې راویستی دی او د دې لپاره جهاد ته تیاری ونیسئ او دې لزو چې د دې مقابله وکړو ګرمي مسخته دا اوږده واقعه د 11مه سپاره کې راغلې ده او امام بخاری هم راوړې ده امام ترمذی هم راوړې ده امام مسلم هم راوړې ده رحمهم الله او صرف د هغې یو نچوړ تاسو ته وایم ځکه چې هغه روایات دې کې ډېر زیات دي نو اعلان وکړه نبی علیه السلام د تبوک د غزا دپاره ځکه چې هغه وخت کې
حضور بچ چته جهاد مقابله تتنو توریه به کولا او په دې موقع باندې ښکارا اعلان وکول چې د یو میاش مزل مخکې تاو ګرمي وا بل باغونه د کجورو بالکل کجوري پخې وي میوجات د خلکو پاخو ډېر سخت سفر رسول الله مبارک چې اعلان وکړ د چندې د پاره هغه دا میشن جوړ کړو چې مونږ بزو د مدینه منوره به د بیخه ختمو مسلمانان به ټول ختمو ولې چې تقریبا 1 لاک نه برابر خلک رسول الله مبارک صحابه ته اعلان وکړ 10,000 صحابه دې د پاره تیار شو سو زرا 30,000 صحابه کرام ځان تیار کو پدې کې ابو بکر صدیق صاحب عمر فاروق صاحب عثمان غنی علی شیر خدا لوی صحابه شامل بعض صحابه ډیر غریبانان ډیر فقیران په هغه کې صدیق اکبر صاحب هم خپل اعلان کوي ذکر تا ټول مال را ټولای د حضور پاک مه تروړي کور کې وته واړوي دا نور مونږ وسکو وې زما د کور د بچو د پاره الله او د الله رسول کافی دی یو قول داسم دی چې میری لی الله کا رسول ہی کافی ہے ما د پاره بس د الله رسول کافی دی پکور دا مینا کافی دم عمر صاحب ټول مال روړي وګړه کې وای چې دې ځل بزد صدیق اکبر نه پخ کې کېګم ارذل مان هغه په چنده کې وړاندې کېږي د ټول مال را ټول کې نیمه راوړ نیمه کور پرې خو چراغ حضور تواړه کې نو ناس دي صدیق تاسو راوړ وې قربان هر سمه حاضر کړي دي وې کور دې سپرې خل وې قربان د الله د محبوب مینه مې پرې خو دلې دا بچوتا الله ته مې ارسه د الله محبوب په محبت کې مې پریخي دي نو عمر صاحب ته تاسو وروړي قربان سم را ټول کړ نیم مې وروړي نیم مې کور پریخي دي ما وی زب مخ کې شم خو صدیق صاحب نسوک مخ کې کېدې نشي کله چې صدیق اکبر صاحب مسلمان شو کنه نو د سره شپږ زره درهم ناغه ټول وروړل د حضور په جولای کې واچولې قربان دا ټول ستاسو شو د اسلام نمخ کې زدي سره مشغوله او ما بس دې سره اختاو ما بس اوس خستا په محبت او په مینه مشرف شم دې سره می شغل پاتې نشو دا می ټول قربان تاسو لراوړ کور کې سپری خینو جهمی امروړې نو یو کن ودا هغه غوسته و تانه پکې نه وینو غنې از لکیه په دې دینو کې ورکړی او راغله او غل ګټ کې ناست جبرائیل امین چراغ ناغم کند غسته دا دی دی کې غنی ور کړی حضور پاک ته جبرائیل دا کم لباس کې رال وای قربان نن ټول فرشته په دې لباس کې دي ولی صدیق اکبر دا سے جامع غسته دي ارشد الله پنوم د الله حبیب په دربار کې قربان کړل نمونږ ټول فرشتو ته اعلان شوی دی چې تاسو بم دا لباس چوي دا دغه د اعزاز سره یک جهته د پاره بهر صورت عثمان غنی سے حضور چې یو د اعلان وکړو وغوت حدیث ته نو دې پاسې دوی صاحب زما سل او خان بار شوی سره د هر سمال حال د غلامانو دا حاضر بے اعلان کوئی قربان 200 خان بار شي حضور چې بیا ویلې وی صاحب 300 خان بار شي او بیا لاړو د کور نه یو ډکه بوجه د روپو راوړه او د حضور مبارک په جولای کې واړو حضور پاک پای کې ګوتی وی او صحابو ته وی عثمان غنی مان ټول جنت په دی بیا باندې واغست کدی نه بعد دې نور عمل هم نکینو بس دا ولا بس علی شیر خدا سے مسکینو لگ
هغه لاړ یو چا باغ یې اوبه کړ بوقې به یې راویستې او هغه وله په هغې کې مزدورۍ کې کجورې ورکړي هغه کجورې راوړې او د حضور پاک په مخ کې پیش کړې دې کې لسمه پاره کې ډېر ښکلي مضامین دي که چېرته ترجمه بیا د سره شه بیا به درته پکې ویم ما ویلي معزز سامعین هر صحابي د خپل وخت وس مناسب په دې کې اخلاص وکړو او بیا دی لاړ د تبوک غزال د صحابه کرام درې پاتې شوي د څه عذر نه عذر هم ورته نو خو د هغې باندې سخت وعید بیا راغی او هغه وعید چې دی نو هغه 11مه پاره کې د هغې بیا ذکر دی چې یو حضرت کعب ابن مالک دی یو هلال ابن امیه دی یو مراره ابن ربیعه دی دا درې صحابه پاتې شوي دی نو تللی او یو چې کوم دی منافقانو عذرونه کړي هغې ملا نړل دی جهاد غزا ته او حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د یو دې مرستو روان شوی یوازې روان دي ځي دار جهان سردار چې دی یو ابو خیسمه صحابي د تبوک په میدان کې ناست صحابه ته چاپیره دي لرې نه ګوري چې یو شخص را روان دی د نور تپو پې وریږي او یوازې را روان دی حضور پاک صحابه ته وایي دا ابو خیسمه نه دی یو روایت دی چې دا ابو ذر غفاري نه دی د هغه بېل روایت دی د ده بېل دی چې کله راورسېده حضور پاک چې وګوري رښتیا هغه ابو خیسمه و ابو ذر صاحب چې راغی حضور پاک ورته یا ابا ذر ناشنا خبره ده یکې تنها را رواني خو خبر شه طالب مرګم په یکې تنها حالت کې راځي او په سفر کې به تاله راځي او یوازې به دواړو جانو سردار دنیا نه لا ډېر وخت تیر شو د عبدالله بن مسعود صاحب نه روایت دی مونږ حج عمرې ته روانو چې تلو په لار کې یو سړی وفات پروت وی چې ورغلم ابو ذر غفاري صاحب وفات شو وی ما وی چې صدقه رسول الله مبارک رښتیا ویلو چې دی به یوازې وفات کیږي جنازه یې پې وکړه او بیا یې قبر مبارک جوړ کړو دفن یې د صحابه کرامو دا معمول او دغه درې صحابه پاتې شو بس هغه چې حضور واپس د تبوک نه راغی نو دی راغله نو حضور ورته ویل ولې پاتې وې دا اوږده قصه ده خو لنډو کې درته ویم هغې ورته رښتیا حلوي بس حضور وی دی رښتیا وي ځئ پاسئ تاسو فیصله به الله کوي ما ته وحی راله بیا به ګورو او منافقان راله عذرونه یې وکړه د دروغو قسمونه یې وخوړل حضور وی زه بس آیاتونه راله د هغې پکې وعید بیان شو چې یعتذرون الیک اذا رجعتم محبوبه دا منافقان تا ته راله عذرونه کوي تا ورته بخښنه وکړه خو الله دې نه معاف کوي تا معاف کړل خو خدای نه معاف کوي دا به جهنم کې الله اچوي سخت عذاب آیاتونه پرې راله د دې دوو کسانو معامله رسته شو 40 ورځې تېرې شو کعب ابن مالک وایي زه به حضور ته راتلمه ما ته به حضور نه کتل چې سلام به مې واچو ما به په پټو پټو سترګو کتل چې مبارک زما سلام باندې شونډې خوځئ که نه وایي زه به جمع کې ودرېدم دا زما دوه ملګري چې دوی په کور کې کېناستل بار نه راوتل جړلې زه ځوان وم وی یو ځل لاړم بازار ته وی یو سړی راغی خط یې راک د غسان باچا والا خط ورکړی چې تا نه خپل صاحب خفه دی راځه موږ به د ډېر قدر وکړو وی ما باندې قیامت راښکته شو یا خط مې یوړو تنور کې مې واچو ومې سوځم وی بیا د خپل ابو طلحه باغ ته لاړم دا مې ډېر نږدې دوست و وی چې ورغلم وی ما پې سلام واچو د سلام جواب یې رانه کړ
وی ما ورته تا ته پته نشته چې زما د الله رسول سره محبت دی وی دوی ویلي چې الله ورسوله اعلم وی دی ما باندې ډېر سخت زور راکړي واپس رال بیا خبر راغی چې د خپلو بیبیانو نه جدا شي وی ښځه مې ولېږله پلار کړه چې ځه 50 ورځې تېرې شي په دې کې حضور پاک له به تلم راتلمه جمع ته به م راتلم آخر دا چې 50مه ورځ د وی دا مدینه را باندې تنګه شوه وضاقت علیهم الارض ځمکه را باندې تنګه شوه سره د فراخۍ نه بدن وی ډېر غم کې پرېوتم چې که دې وخت کې مرګ راغی څه به کېږي 50مه شپه دا حضور پاک دا ابو سلمې رضی الله عنها کر دی نیمه شپه دا آیات کریمه راغی زما حبیب دغه درې کسان چې پاتې دي الله د دې توبه قبول کا دې ته الله معافي وکړه بخښنه ورته وکړله ابو سلمه ورته قربان زه اعلان ونه کړم وایي نه خلک به د خوب او دي صبر وکړي وایي دقه دی چې سهار وختي ما پسې زیری راغی وی اسم را سره نو خپل جامې مې ویستلې لنګ مې وو هغه هغه زیري والا له مې خوشخبری کې ورکړې او چې مسجد نبوي ته رالم دواړو جانو سردار ناست دی صحابه ناست دي وی ما له څوک هم راپانسېدل یو کس راله راپاڅېده وی چې لاړم محبوب ته کېناستم وی محبوب راته وی چې کعبه ستا توبه الله قبوله که دا ملګرو دې قبوله ده دی ورته وی قربان زما باغونه دي زما مال دی الله ما سره دومره احسان وکړ ستاسو په برکت باندې دا زما ټول باغونه او مالونه ما ستاسو د په لاس کې حواله کړل د الله په نوم باندې صدقه دي بس هغه حضور ته حواله کړ چې الله ما ته بخښنه وکړه دا خو ډېر لوی کار معزز